بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني رشدي واهدني من شر نفسي. منګه دا خبره کړې و په ډېر سبقونو کې چې د اهل سنت والجماعت کوم عقاید دي او کوم خبرو کې چې د اهل سنت والجماعت سره د خلکو اختلاف ته او کم چې د اهل سنت والجماعت علامات دي نو هغه بیانېږي. لکه په تیر سبق کې د مسائل خفین مبارک ویل شو چې مسائل خفین زموږ بنسبت باندې جایز ده، دغه شان د نبی زو تمر زموږ بنسبت باندې حلال دي، حرام نه دي. سو پورې چې دا مشکل نه وي نشه کوونکی شي بیا خو حرام دي، خو چې نشه سو پورې کړی نه دا به حرام نه وي. بیا دا شان د منګه پرې کې دا خبره هم کړې و چې نبی دا د ولی چې ده هغه څه شي نبی ته نشي رسیدي او بنده چې څو پورې عاقل وي بالغ وي نه به د احکام مکلف وي. دا هین او په کې دا خبره کوي چې یو بنده یو سټیج ته ورسي نو بیا دا نه کې لیکل کېږي او بدای نه لیکل کېږي، هر کار د چننده د دې صحیح کوي جو کوي. اوس یو بل عقیده او د اهل سنت والجماعت علامه ادا ده چې څومره آیتونه د الله تعالی دي یا څومره چې په احادیث مبارکو کې صریحي آیتونه دي، صراحتن حدیثونه دي د الله تعالی د ذات مبارک دي، د الله تعالی د صفات مبارک. نو سو پورې چې په دې په ظاهر باندې عمل کېدو نو په ظاهر باندې به عمل کو. خو کله هغه د یو معنا وا چې هغه متشابه لکه آیتونه د الله تعالی په درې قسم دي. یو ته ویل کېږي محکمات، یو ته ویل کېږي متشابهات، یو ته ویل کېږي مقطعات. محکمات هغه ته ویل کېږي چې هغه لفظي معنی او مطلب ځوانه معلومي، او متشابهات هغه ته ویل کېږي چې لفظي معنی خو معلومه ده او مطلب یې نه معلوم. لکه استوا ویل کېږي برابرېدو ته کې ناستو ته، ید ویل کېږي لاس ته، ساق ویل کېږي باندې ته. او چې کله الله تعالی د نسبت راغی نو ستې مراد یوم یکشف عن ساق ید الله فوق ایدیهم الرحمن على العرش استوى. نو دی په ظاهر باندې اوس موږ عمل نکو، چې سو پوری په ظاهر باندې عمل کینو نو عمل وکاو. او چې کوم یو معنی چې هغه د الله ظاهر د الله تعالی لپاره نه برابر دو نو پای کې و منګه چې دلیل قطعی به یې کنه نو هغه کوم دا وکاو. صحیح دلیل قطعی ته چې موږ هغه محمل به چینج کوو. اوس دا دي چې لکه کم کسان چې دي کنه هغه هر څنګه الفاظ دي د الله تعالی لپاره ثابتې چې د الله پاک لپاره ثابتې نو بیا به د الله پاک لپاره جسم به ثابت شي. الله تعالی لکه مجسمه چې دي کنه هغه د الله تعالی لپاره جسم ثابتې یا مشبهات دي نه هغه د الله تعالی تشبیه ورکړي د انسان د جسم سره واښوي به دي باندې. او بعضی کسان چې دي چاہے ته باطنیه ویلې کې باطنیه پکې وړل ده ناوي چې لکه دغه دي درې معنی داغه ډېر شي آیاتونه دي سړي چې داغه معنی دي نه لکه پټي دي. اصلي معلم ته معلوم دي، معلم داو بنل باندې امام زامین چې کوم داو بنل باندې کوم امامي صفات معلوم دي او بل چا ته نه معلومي. الکه وای چې دا جنت نه جنت نو جنت دوزخ نشته، خو جنت دغه بدن ته راحت ملاویدل دي چې د شری د مکلف کېدل دي ته دغه جنت نه. او جهنم څه ته وای نو جهنم نشته رې، جهنم چې نه خدای مشقت ته تکلیف ته ویلې کېږي. او دغه شان دي دغه چې نه رانا او دسو وای دا د امام سره محبت کوو دغه او دسته. او غسل نه معنی نه چې ته په ځان باندې وباړې، بلکې د غسل معنی نه چې ته لکه د امام سره تجدید عهد کې. نو دغه د الفاظونه د ظاهري معنی نه اړول او باطینی معنی راغی اغستل چې کوم باطینی او اغستل دي نو دا الحاد او کفر دی. کله چې دسی وا چې ظاهري معنی نه صحیح کېدل لکه متشابهات دي هغه معنی خو لکه لفظي معنی معلومه ده مطلب یې نه معلومه دا کته ظاهر نه اړه جو بیا خبره ده چې د الله تعالی پر جسم ثابت نشي یا الله او چې اس عام آیتونه ته دغه نه اړه چې سو پوری دلیل قطعی صادر نه او ته ظاهر نه اړه او باطن باندې عمل کې نه دا الحاد ده او دا کفر ده. والنصوص من الكتاب والسنه تحمل على ظواهرها او نصوص دلګي نه نص جمع نص تصریح ته ویلي تصریحات د کتاب او د سنت نه دا حمل کولګي په ظواهر د دې معنی ما لم يصرف عنها دلیل قطعي سو پرې چې دلیل قطعي د سینې وی چې دا دین اړول شوی کما فی الآیات التي لك څنګه چې آیاتنا تشعر بظواهرها چې هغه خبرداري ورکړي په ظاهر الفاظ سره بالجهه والجسميه
په جهاد او په جسمیت سره یعنی مطلب دا چې په ظاهر باندې ورته ګوري د الله تعالی لپاره جهاد هم ثابت دی او جسمیت هم ثابت دی لکه الرحمن على العرش استوى يد الله فوق ايديهم وجاء ربك والملك صفا صفا دا ټول لکه پوه شو باندې ونحوه خا نو دلته کې اوس دلیل قطعي چې دا موجود دی دلیل قطعي دلیل موجود دی چې را د الله تعالی پر جسم مودا نشته ولې ځکه الله تعالی فرمایي ليس كمثله شيء د الله تعالی په شان دي هیڅ کوم نشته نه نو څنګه چې زمونږ د الله سونه خپل دغه سره الله تعالی نشته ده دا کې نو جسم ول ثابت لکه مجسمه د جسم ثابت دی الله لپاره لا يقال هذه ليست من النصوص بل من المتشابه ولکه منګه چې په اصول فقه کې ویلي دي کنه ظاهر نس مفسر محکم او نه پای کو خدایتونه چې تا کوم پیش کړی ید الله فوق ایدی الرحمن ولا شو دا غنس نه دا متشابه دي او بایدا د دین هغه نس نه مراد کوم چې ظاهر او د مفسر او د دې سر دي بلکې نس نه مراد قران او حدیث دي نس ویلېږي چې قطعی تا یقینی خبره ته نس ویلېږي چې تصریح چې پای باندې د الله تعالی کلام او د الله تعالی رسول صلی الله علیه وسلم دا دې دا نس ویلېږي چې بری باندې واضح دلیل راغلی صراحت راغلی ولا يقال ودي نه ویل چې هذه ليست من النصوص دا ایتونه دا چې نه دا خو لکه نصوص نه دي بل من المتشابه بلکې دا متشابه دي نو لأن نقول من وایو المراد بالنصوص ها هنا ويدل كده د نصوصنا مراد دلته کې دي نو ما ليس ما يقابل الظاهر والنص والمفسر والمحكم وليس ما يقابل الظاهر والمفسر والمحكم دا ندي چې مقابل الظاهر او مفسر او محکم بل ما يعم اقسام النظم بلکې دا ټول لنظم اقسام چې سمون دي ټول د عام علامه والمتعارف لکه پوښي والعدول عنها الى معاني او د دې ظاهري معنونه اوریدل داسې معنو ته يدعيها اهل الباطن چې داوا کوي دغه اهل باطن وهم الملاحده چې ملحدان دي د دین نه اوریدون کې دي وسم الباطنيه او دې ته څه ویلېږي باطنيه ورته ویلېږي ولې لان لادعائهم ان النصوص ليست على ظواهرها ځکه وی کنه چې دا نصوص نه د لکه په ظاهر باندې نه دي عمل بل لها معان باطنيه بلکې داګه د لپاره معنی باطنی دي لا يعرفها الا المعلم مگر په دې باندې کوئی مگر صرف معلم به موږ راوغه لکه شیعاګانو کوم امام زامین دي کنه هغه ته مراد دی امام غائب کوم غائب امام چې لکه وای چې دولس امامان دي اخرنه به امام مهدی دي مخکې دا تفصیل شوی دی نه هغه امام غائب په دې باندې پويږي او نور به نه پويږي وقصدهم بذلك نفس الشريعه بالكليه او د دې قصد په دې کې څه دی چې دوی شریعت نه بالکل انکار کوي لکه دا خو د شیعاګانو خلاصه کې زموږ په دې سواد کې پرې راي کې د پوره غاړه کې دا په دا د عثمانیان دي کسې دي هغه هم دا دغه نه ملي خبر عذاب ودا نه ملي ادا شان دغه نه ملي مونږ او د سودا نه ملي مړو مونږ پکې چار وسره مونږ نه کوي وای مونږ سینې نه دا خو بس وای مونږ تراوړ وای لکه دا مونږ د کمی چې بیٹا کړي سوالات د کمی چې بیٹا کړي د کافران دي سړی ځان راډو راځي دوی د عربي چې بیٹا کړي د عربي ډکشنری راواله په کم ځای کې لیکلي چې صلات دا کم چې تخته کې بل کې دې معنا دا د صلات معنا خو دعا ده بس دا وکړه دعا ته ملاو شو دعا وکړه مونږ بګی نشته ده دا شان دا وایي چې دا غني ثواب ثواب د کم چې بیٹا کړي ته د عربي ټکره نو عربي کې دې معنا راول بدلنه نه وای ما یو خکار وکړ کنه لګي نو زم لاړم دغه لګي ما څه کاروبار وکړ پای کې ما دې لشل به نه ملاو شو دا ما ته ثواب ملاو شو او ما یو غلط کارو کو تین تک مو کوړو دغه لګي چې بدل راته ملاو شو سزا راته ملاو شو جنت دوزخ نشته دا پکې چار وسته دي جنت پکې چار وسته دوزخ پکې چار وسته پوره پکې چار وسته دي دا جنتونه پکې چار وسته دي دا خبرې کوي کنه نو دا خبرې هغه سړی کوي کنه چې کله سړی حدیث نه مني پیغمبر نه مني چې پیغمبر مني او د حدیث مني نو بیا به دا خبره کوي ځکه دی وایي دا خبره زما په عقل کې راځي نو خدای دې مړ کړه خو ته وایي ورته ځکه وایي چې په عقل کې نه راځي کنه لکه چې کومه خبره په عقل کې راځي هغه ته وایي نه وایي دا وایي کا اوله کې ما تاسو دا شروع کوم ما تاسو دا ویلو لکه انسان بعض کارونه دي نه دا په حواس په ذریعہ سره کې دا حواس په ذریعہ سره علم حاصلېږي چې دا دیوال سپین دی او کتور دی دا حواس په ذریعہ سره موږ ته پته لګي بیا په دې سره چې حواس کار کړی دي عقل کار کوي عقل کار شروع کی عقل دا هغه نه کار شروع کوي کوم نه چې حواس کار کړی دا مطلب ما دا پته نه لګي چې دا دیوال چې نه دا خفتو له کده سیمټو له پدې باندې بسونو روپے راغلي پدې باندې با سوګل کارانو کار کړي په سورج کې بدل جوړ شوی دا حواس په ذریعہ سره ته ګوره تا دا پته نه لګي او چې عقل دی کنه نو ته پته ورته ولګي چې هغه پدې باندې 2 روپے راغلي دونه په سیمټ راغلي دونه په خخت راغلي دا ټول حساب کتاب بتاو
او باز ټیم کې دې سره شي چې لکه دا عقل هم کار پری دي نو وایي ته بیا ضرورت راشي لکه دا دیوال ما روغ کړی دی نو په دې باندې ما د عقل بزر نه پته ولګونه پیسې پرې راولي او آیا دا دیوال جوړول حرام دي که حلال دي په دې باندې الله تعالی خوشاله دی که الله تعالی زمانه خفله نو عقل سره دا خبرې به سمجھ کېدل دې ته نو اوس وایي شروع کېږي نو دا کم کسان چې لکه نه مني کنه هغه یې دا خبرې په عقل کې نه راځي چې په عقل کې راتله بیا ورته وایي ولې ویلا وایي خبر دې چې هغه په عقل باندې کار نه کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته حق صادق سچ او رښتینی غني اته چې دا خبره زکه باندې چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایله یو کته چې ما دا باندې سب قرآن مجید پوره ده او حدیث چې دا لکه ورستو جوړ شوی دي نو په قرآن مجید کې په یو ځای کې دا نشته ده چې دا سهار 2 رکعات په فرض بکې 2 رکعات په سنت کې مسبقین په 4 رکعات فرض کې او په دې طریقه به کې دامون چې په کې ته سبحانك اللهم وبحمدك دا په قرآن مجید کې نشته ده سبحان ربي العظیم تحیه لله چې په مانځي کې دا په کې نشته ده کم ځای لري خامخا لکه چې دا منی قرآن مجید منی نو حدیث بسره منی نو چې ته چې دا حدیث نه منم کنه نو ته پوه چې دا قرآن مجید نه منی ځکه چې دا قرآن مجید کو دا سشته چې اقیم الصلاه مسقیمو کو څنګه قائمه پوه شو دا دغه بیا نمازره دا دغه مطلب دی چې رمون نه مراد دا دغه دعا ده نه واتو زکات نو په قرآن مجید کې په کوم ځای کې دي چې زکات لندا بلکه کال بعد مجلندا ورکه مصارف کو پکشته خدا پکې نشته لري چې را په غریب به ورکې مالدار به ورکې څومره چا چاله به ورکې څومره څنګه به ورکې په سورج کې به ورکې او څومره مسائل دي دا ټول پدای کړي په حدیث مبارکو کې واښو نو د دې مقصد سره وقصدهم بذلك نفي الشريعه بالكليه او مقصود دونه نفي الشريعه بالكليه الحاد ودا الحاد الحاد څه ميل وعدول عن الاسلام ما يكيدل او وريدل الاسلام نه واتصال والتصاق بكفر او یو ذکیدل بکفر اتصال او التصاق معنی شری یو ذکیدل ملاویدل د کفر سره ولې لكونه تقريبا للنبي صلى الله عليه وسلم فيما علم مجيئه به بالضروره وذکر چې بریګي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تکذیب ده هغه خبره چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به سره راتل کړي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو ثابت دي نو دای خبرو په ټولو تکذیب ده لکه پوښتنه باندې باندې لکه دا مانزه دغه معنا واغستره نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام چې کوم معنا کړو نو تاسو چې عادي او غلطه کړی ده کنه نعوذ بالله نو غلط نه کړی واما ما ذهب اليه د دې نه دا خبره کوي و چې بعض کسانو چې نه کنه بعض لکه صوفیانو هغه لکه د قرآن مجید د بعض آیتونو باطنی معنا غستلی ده نه باطنی معنی څنګه غستل ده لکه ته فخلعنا عليك نه فخلعنا عليك الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي فخلعنا عليك حضرت موسی علیه السلام فرمایل نو فخلعنا عليك د مراد وې دل کې د وېدا حکم شوی دی چې ته دنیا چې د پرېدا د الله تعالی په محبت کې او يحذركم الله نفسه او ته وایې د خپل ځان مطلب دا چې لکه د خپل ځان کې د فکر نه وایې د خپل ځان کې فکر مکوا دا چې ففروا الى الله وتا صلاح ټول الله ته د الله تعالی په حکم کې فنا شي نو یا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون چې تاسو نشئ کامل نه کې دا مطلب دا چې تاسو څومره هم چې حتی تنفقوا مما تحبون چې تاسو خرج کړئ چې تاسو خوښوي یعنی څه صلاحیتونه چې تعالی الله پاک درکړي دي ټول ته فنا کې د الله تعالی رضا لپاره نو به کامل نه کې ترسي نو دا معنی خو لکه د اسا اهل حق بیان کړی دي نو ته خو چې لکه دا باطنی دي پوه شو به معنی نو یې واما ما ذهب اليه بعض المحققين هغه چې تل بعض محققين من ان النصوص مصروفه على ظواهرها چې بعض نصوص دا محمول په ظاهر لري معنی ومع ذلك فيها اشاره خفيه الى دقائق پدې کې اشاره خفيه ده دقیق باریک اشاره ده بګه باریک خبر ده لکه پوه شو به معنی لکه مطلب هغه چې دا کو محمول په ظاهر باندې لیکن پدې کې هغه پټه خبره اشاره بګه موجود ده او دوی چې نو بګه اشاره نو دې آیات د ظاهر نه اوریدل دا معنی ته مراد ده تنکشف على ارباب السلوک ودا کارکی کې په ارباب سلوک باندې یعنی کوم چې صوفیان دي بزرګان دي يمكن التطبيق بينها وبين ظواهر المراد او وي تطبيق ممکن دي او په ظاهري مراد کې هو من کمال الايمان او دا د ایمان د کامل کېدو علامه او محض العرفان او دا صرف او صرف د خلوص کې د پرې راي کې راځي پرې سلوک کې ورد النصوص او وستری آیتونه د خپل ځای نه اړه په داسې طریقې سره چې هغه د قران او د حدیث خلاف باندې نو دی باندې سړی کفر ته رسي واښو باندې باندې ورد النصوص او اړول دی نصوص بیان کر الاحکام التي چې انکار وکړي چې دا احکامونه دلت علیها النصوص القطعیه چې دلالت دی به نصوص قطعیه کتاب او سنت نه لګي که حشر الاجساد مثلا لګي چې ټول جسمونه چې نه کنه
دا به را دقیقی باس بعد الموت دا به ټول را جمع کیږي با او باس بعد الموت څوک نه مني ځکه باس بعد الموت د حدیث یو خبره ده چې دا حدث او ټول رسول الله نو دا کفر ده ولی لکونه تکذیبا صریحا لله تعالی ورسوله ځکه چې دا پکې صراحتا د الله تعالی رسول تکذیب ده فمن قذف عائشه رضی الله تعالی عنها بزنا کفر او چا چې حضرت عائشه مد زنا تهمت له اندام کفر ده ځکه چې الله تعالی دغه په باره کې تعالی سایتونه نازل کړی دي او الله تعالی فرمایلی چې اولئک مبرؤون مما یقولون چې دا کم کسان د صحابه کرام مبارک او د حضرت عائشه مبارک چې کوم خبره شو نو دا خو بری دي دا بری دي دا اسنه چې دوی او ته ورته بیا مې چې دا دغه کله روافض دا کافر دي بری باندې واستحلال معصیه صغیره كانت او کبیره کفر او دغه شان دي ګناه حلال ګڼل کلو ګناه یا کورکوټه ګناه دا هم کفر ده د کم کار د کم ګناه چې دا ثابت شو په دلیل قطعی سره چې دا د ګناه کار دی دا معصیت کار دی نو دا ګناه حلال غني نو د ګناه نه حلال کېدو د وجه نه به کافر ګڼي او که ګناه ته کوي ته چې ګناه را نشوي دی ګناهګار یم نو خو د بری باندې کافر کېږي نو توبه وباسي او کته رسي دغه دی کو چې اهانت دی کو سپکواله دی کو ان کفر کی کفر درځي و استحلال المعصيه صغيره كانت او كبيره كفر او گناه حلال غنل کور کوټه او کلوې دا کفر دی اذا ثبت كونها معصيه بدليل قطعي کله چې ثابت شي معصیت لري په دلیل قطعي سره وقد علم ذلك فيما سبق او مکه خبر دی رسول چې کبیره ګناهونه کم دي ویل شوی دي کنه والاستهانه بها كفر او استهانه یعنی حلال غنل یا سپک غنل هغه دا کفر دی والاستهزاء بالشريعه كفر او دا وسای کارونه بیانې کنه کم چې د کفر کارونه دي په شریعت پورې استهزاء کول دا هم کفر دی ولی لان ذلك من امارات التكذيب ځکه دا د علامات د تکذیب نه چې کم کس تکذیب کوي هغه نه قدر چې پیغمبر پورې ټوک کوي په شریعت پورې ټوک کوي په مانځه پورې ټوک کوي په بیان پورې ټوک کوي وعلى هذه الاصول او بدي اصول باندې يتفرع تفريق لشينا ما ذكر في الفتاوى انه اذا اعتقد الحرام حلالا ويكچرتا یو سړی حرام کار دی او دی حلال غني زنا حرام کار دی حلال غني فان كانت حرمته لعينه فچکچ کچ حرمت دلیل عینه یعنی حرمت لعینه وقد خنزير وقد ثبت بدليل قطعي او ثابت شو په دلیل قطعي سره يكفر دې په دې باندې کیږي کافر کیږي والا او کده سينو مطلب یعنی یو کار حرام خو هغه حرام لعینین او بلکې حرام لغیره لکه په رمضان مبارک کې د ورځې خوراک کول نه دا حرام لغیره دې نه ورځې د دغه وجه نه یا لکه دا حایزه زنانه سره وتی کول شو نو دا حرام لغیره دي او کدا زو قبیله عینی او قبیله غیره په اصول فقه نو چې کوم حرام لغیره وي نو پای کده کارو کو نه پای باندې کافر کیږي نه فاسق کیږي والا فلا بان يكون حرمته لغيره حرمت لغيره ثابت لغيره او ثبت بدليل سليم وبعضهم بعض لم يفرق بين الحرام لعينه ولغيره بعض علماء کرام په حرام لعينه او حرام لغيره کې فرق نه کړي فقال فرمایلی من استحل حراما چا حرام سے حلال وګڼو فقد علم في دين النبي صلى الله عليه وسلم تحريمه او دا ته پیغمبر علیه السلام په دین کې دا معلومه چې دا کار حرام دی او به هغه حرام کار حلال وګڼو لکه سسری کنکاح ذوی المحارم لکه دا پل زیرا محرم رشتہ داروں سره نکاح کول او شرب الخمر یا شراب سکل او اکل المیتۃ یا مردار خړل او دم یا وینا خړل او الخنزير یا خنزير من غیر ضرورت فکافر دا کافر دی وفعل هذه الاشياء بدون استحلال فسق او دا کارونه کول بغیر دلینا چې ته حلال غني نو دا فسق دی او کته حلال نه غني کینو دا فسق نافرمانی ده او که حلال غني نو کفر ته برسي ومن استحل شرب النبيذ الى يسكر كفر او چا چې شرب دغه چې کنه نبی سي تمر موږ په باندې حلال دي واله چې کله مسکر نه وي چې کله مسکر شو ته چې دا نشه او دا نشه حلال ده په اسلام کې نو دا کفر ده واما لو قال للحرام هذا حلال او که حرام سيستي وي چې دا حلال ده لتزويج السلعه د سفاره سامان د خرڅ کولو او بحكم الجاهليه ته پته نه لا يكفر دینه کافر کیږي ولو تمنا کچره دس تمنا وکړه کاسي دا شراب حرام نه وي الا يكون الخمر حراما او يادسي وي او لا يكون صوم رمضان فرضا لما يشق عليه چا په دمه نگرانی د ګرانوالي د وجه د وجه د روجي ډیر ګرانی دي کاسي دا روجي په ګرمۍ کې نه راتله په اخني کې راغله نو الله ګران د ګرانوال د وجه نه کافر کیږي او کس په ورته کټنه او وی چې مړه روجي په کې دا چا راوستي دي نو دې کافر کیږي
بخلاف ما اذا تمنى بخلاف دې چې کله تمنا وکي الله يحرم زنا کاسه زنا نه حرام کړی شوی نو دا زنا چې نن دا لکه حرام لعینه دي نو دې لګري باندې کافر کیږي وقتل النفس بغیر حق او یا دې و چې رپا نه حق قتل چې دا جایز وي نو فانه يكفر ذلك كافر کی ګولي لان حرمت هذا ثابته في جميع الاديان ذکر دې سونو حرمت دا ثابت په ټولو دینونو کې موافقه للحکمه د حکمت موافق ده ومن اراد الخروج عن الحكمه وسوق اراده کې د وتلو د حکمت نه فقد اراد ان يحكم الله تعالى بما ليس بمحكم بحكمه د اراده وکړه چې فیصله کوي په الله پاک پاسه باندې حکمت نشته وهذا جهل منه بربه تعالى او دا الله تعالی طرفنا جهل وذكر الامام السرخسي في كتاب الحيض امام سرخسي رحمه الله عليه په کتاب الحيض کې لیکلي دي انه لو استحل وتمراته الحائض يكفر وکچرتی یو سړی د حائض زنانه سره وتی کول چې دا حلال وګڼل دا کافر کیږي په دې باندې خو شو یو قول دار دا امام سرخسی رحمت الله علیه فرمایلی دي کچرته یو سړی د خپل کور والا سره په حالت د حیض کې زنا کول حلال وګڼل نو کافر کیږي خو امام محمد رحمت الله علیه وی چې کافر کیږي نه ځکه چې دلته د الله تعالی د حرمت کړه نو دا د آزاد ګندګۍ د وجې نه کړه د بل سره وجې نه کړه وفي نوادر عن محمد رحمت الله انه لا يكفر نه کافر کیږي واښو به معنی ځکه چې په دې کې سره نه د ګندګۍ د وجې نه ده یا د تحریم د وجې نه ده او وسی وفي استحلال اللواتت او په لواتت په حلال غنلو کې د خپل قصره دیم نه کافر کیږي ځکه په دې کوم ادا علت او الدګم اذن علت ده هغه پوښتنه دا مولای سب ومن وصف الله تعالی بما لا يليق به الله تعالی صفات بیان کو خود ورسي الفاظ سره بیان کو چې هغه الله تعالی مناسب نه او سخر باسم من اسمائه یا الله تعالی نوم پورې ټوکی وکړلې او بامر من امره اوامره یا الله تعالی په حکم پورې ټوکی وکړلې او انکر وعده او وعیده او یا الله تعالی د وعده یا د وعید نه انکار وکړو یکفر دې کافر کیږي په دې باندې وکذا لو تمنا دا رنګ یو سړی دا تمنا وکړه الله یکون نبی من الانبیاء چیرې دا نبیان پکې نه راغلي نبیان پکې چاره وستري علا قصد استخفاف او عداوه یا خود دې وجنه چې دا سپک غني استخفاف د وجنه او یا د دشمنی د وجنه نو دې هم پرې باندې کافر کیږي وکذا لو ضحك على وجه الرذائل من تكلم بالكفر دا رنګ یو سړی د کفر خبرې کوله او ته په رضاوي یعنی خاندل ورته خوشالي لري ورته نو دا رضا بالکفر کفر ده وکذا لو جلس على مكان مرتفع دا غره یو سړی لا پاسه نهسته په دین پورې ټوکې کوي استهزاء کوي او ځلاني خلک کینولې او خلک خنده او دا ټوکه ټکال وکړه په دین پورې دا کې نه ټول کافر کیږي وكذا لو جلس على مكان مرتفع دا غره یو سړی په اوچت ځای باندې نهسته وحوله جماعه يسالونه مسائل او دنه غیر چې په الګ نهسته دا مسالې ته پوښ کوي او د دې په وایز حقونه ودوخان په پورې وایز ربونه او ډېری وهالي دي بل وسایل بالغتون ته يكفرون جميعا دا ټول جننده وکافر دي وکذا لو امر رجلا ان يكفر بالله دا رنګ یو سړی چاته وي چې هغه د الله سره انکار وکړي الله نه انکار وکړي او عدم على ان يامره یا د اراده وکړي چې د حکم وکړي په کفر سره نو دیم په دې سره کافر کیږي وکذا لو افتى لامراه بالكفر الذين من زوجها دا رنګ یو سړی یو مفتی دی خدای خزل فتوا ورکړه د کفر چې دا کافر ده د دې ونه چې د خپل خزل د خاوند جدا شي نو دا مفتیم کافر دی وکذا لو قال عند شرب الخمر او الزنا بسم الله دا غرنګي دا شراب اسکلو یا زنا کول او د الله په نوم شروع کړ بسم الله په شروع کوی نو د چونګي د الله تعالی د نوم توحید وکړو دم کافر دی وکذا اذا صلى لغير القبلة او بغیر طهارت دا نه یو سړي قصدن استغفافا د قبلین علاوه بل طرف ته قبله دي طرف ته نه مړه دا ټول یو الله یو طرفونه دي بل طرف ته مخکو او قصدن نو کافر دی او بغیر تو یا بغیر د کافر نه بغیر د طهارت نه مونږ کوي لکه بیا د سمانه سیدې لګي متعمدا فقسما بكفر يكفر د سګي کافر کیږي و ان وافق ذلك القبله اگر چې دا قبله مطلب دا ته پته نه چې قبله کوم دی خدای چې په دې طرف ته مونږ کومه اگر چې دې طرف ته قبله دا خدا دې بیا هم کافر دی دا کده په دې خیال نه ساتل وكذا لو اطلق كلمه الكفر استخفافا دار كلمه الكفر ولا استخفافا لا اعتقادا نو الى غير نور هم دې شي خبرې دي پکې چې پای کې لګل انسان کافر کیږي ها